أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله يركوي د الله نا وابتغوا او لټوي الیه خاص د الله تا الوسیلة نزدېکت وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیله پلار د الله کې لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين يقينا اغكسان كفروا چې کفر کړي دي لو ان کچرتا یقینا لهم شید دې د پاره ما اغسو فی الارض چې پزمک کې دي جميعا غوندو ومثله او د دې پشان معه ور سره نورم شي ليفتدوا دې د پاره چې په بدله کې ورکی به د مال من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول بنکړي شي د دینا ولهم او د دې لپاره عذاب علیم عذاب دې دردونکې یریدون غالب دا جهنميان ان يخرجوا چراوزی من النار د اورنا وما هم او نبیدی بخارجین راوتن کی من هاد د اورنا ولهم او د دې لپاره عذاب مقیم عذاب همیشه دی. والسارق او غلا جن سړی والسارقه او غلا کون کی زنانا فقطعوا نو پرې کوي ایدیهما لا سنا د دې دوانو جزاء د پاره د بدلی بما د اغه عمل کسبا چې دي دوانو کړي دي نکالن یعنی د پاره د عبرت من الله د الله د طرفنا والله او الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی. فمن تاب پس چا چې توبه وستلا من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا واصلح او اصلاح د عمل وکړه یعنی عملی برابر کړو فان الله پس یقینا الله پاک یتوب توبه قبل علیه داغا ان الله یقینا الله پاک غفور بخون کې دے رحیم رحم کون کې دے. علم تعلم آیات نه پويږي مخاطبه ان الله چې یقینا الله له خاص د الله د پاره ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو دا والارض او د زمکی دا يعذب عذاب ور کوي من یشاء چاته چوغاړي ويغفر او بخنه کوي لمن یشاء چاته چوغاړي والله او الله پاک علی کل شیء هر چیز باندې قدیر پورا قدرت والا دی پورا وس والا دی. یا ایها الرسول اے رسول صلی الله علیه وسلم لا يحزنك غمجن دین کی تعالی را الذين اغکسان یسارعون چې تلوار کوي فی الكفر فکارونو د کفر کې من الذين د اغکساننا قالوا چې اغي دی وای آمنا ایمان را وړې دی مونږه بافواههم خپل خلوص را وای دا خبره ولم تؤمن او ایمان دې را وړې قلوبهم زلون د دی ومن الذين او بازی د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي سمعون وغ دی تا للکذب د پارا د دروغو جوړولو پتا باندې سمعون غوږ دی تا للکذب د پارا د دروغو جوړولو پتا باندې چې پتا دروغ جوړ کی سمعون غوږ دی لقوم اخرین د بل قوم د پارا یعنی جاسوسی کوي لم یاتوکا چې نه دی راغله هغه بل قوم تا یحرفون الکلمه بدلی کلمې د الله من بعد مواضعه ورستو د زایونو خپلونا یقولون وای دوی ان اوتیتم کچرتا درکړی شتا سوتا هاذا دا بدل شوی حکم فخذوه نو قبول کړئ دا حکم و ان لم تؤتوه او کچرتا درنکړی شتا سوتا دا بدل شوی حکم فاحذروا نزان اساتی بیا یعنی کما خبره چې مونږ تاسو ته وایو نو اقا اخلی او دی خو به خبره بدلولی دا د يهودو عادت. ومن او اغسوک یرید الله چې اوغاړي الله پاک فتنته گمراهی دا فلن تملکا پس هچری اختیار به اونلری تو له داغه د پاره من الله د عذاب د الله نه شیئا د سشی اولئک الذین دا اغه کسان دي لم یرید الله چې نغواړي الله پاک ان یطهرا چې پاک کی قلوبهم زړونه د دوی لهم د دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزیون شرمندگی دا ولهم او د دې د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی شان والا.
سماعون ډیر قبلون کی دی للکذب د دروغو، اکالون ډیر خورون کی دی للسحت د حرامو. فإن جاءوک پس کچرتراشی دوی تا فحکم نو فیصله کوا بینهم د دې پمینس کې، او اعرض یا مخ اړوا انهم د دوینا، وان تعرض او که مخ واړې ته انهم د دینا، فلن یضروک هیڅ چری ضرر نشي رسولې تا شیئا ضرر. وان حکمت او کچرتا فیصله کې ته فحکم نو فیصله کوا بینهم د دې پمینس کې بالقسط په انصاف سره. ان الله یقینا الله پاک يحب المقسطين من کید انصاف کوونکو سره. وکيف او سرنګي با يحكمونك فیصلو کی دوی پتا باندې، وکيف او سرنګي با يحكمونك فیصلو کی دوی پتا باندې، وعندهم او حال دا چې د دې سره التورات او تورات ته فيها پدې تورات کې حکم الله حکم د الله دی. ثم بیا يتولون مخ علی دوی من بعد ذلك پس د دینا، وما اولئک وندی دی بالمؤمنین مؤمنان.